عزیزانو په پاکستان کې د افغان کډوالو ډیر مشکلات ته خورانو کوټې لوسې کړي دي بسترې تړلې دي خو گاډي ورته نه ملاويږي د گاډو ډیر مشکلات ته او دا گاډي وګوري په تورخم کې ایثار دي به حکومت دغه گاډو ته اجازه ورکړي سیدار سي دا کومې گاډي سي ساري دي چا بسترې تړلې سي دا خوران خوراوړي ځکه د گاډو ډیر مشکلات ته پاکستان کې اوس نو یو نیم گاډي راسي هغه چا سره خبرم نه کوي او دومره اوچته بیا وایي چې د غریب سړي ورته وس نه کیږي او دا گاډي وګور دومره گاډي ایثار دي په تورخم کې به دې ته حکومت اجازه ورکړي دا کوم ماجر خورانو دا بسترې تړلې دا خلک خوراوړي مننه د دې د ساردو له وجه نه پاکستان نه بس مخکې کوم گاډی په 1 لک په 2 لک بدله نو هغه اوس په 4 لک 15 لک روپۍ یو کډه وړي نو به دغه گاډي خوشي سي چې ډیرو خورانو مشکلات بال سي د افغانستان بیلابیلو برخو ته د افغان مهاجرینو کډه وړونکي پاکستاني په زرګونو گاډي په افغانستان کې راایثار شوي چې ډریوران یې د سختو ستونزو سره مخ شوي دي او د دوی په واپسې کې تقریبا تر یو میاشت پورې وخت لګیږي دا محمد عمران دی کوم چې د خیبر ضلع په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې 19 ورځې پس پاکستان ته راغللو او دی وایي چې دغسې په زرګونو گاډي هغه طرف په افغانستان کې راایثار دي چې ډریوران یې د مالی او جاني ستونزو سره مخ شوي دي عمران دی پېښور اوسېدونکی ما لارې ډریور ما او زما نن په 19 ورځ باندې ما واپسي وکړله او جلال آباد ته مې کډه وړې وه بس خوړ دی او لارې پکې ډېرې زیاتې ولاړې دي راپرېږدي نه تشي لارې وړې او ډېر زیات مشکلات سره نو د دې د وجې به زیاتې واخلو چې زموږ ډېرې ورځې راځي زیاتر داسې دي چې بیخي 20 ورځې دي باندې زموږ دیاړې نه ماتېږي نو خامخا موږ به کریانو ته جلال آباد 2 لکه اتیا 2 لکه یا لس کم 3 لکه داسې دغسې خو کابل له 3 لکه 40 د پاسه دغسې روان مانم بلال سرجی خوادا مونږ ته مشکل دی چې خور کې 13 او 6 شپې 2 شپې میش پکې راځي زمونږ د مونږ ته ډېر مشکلات دي مونږ د خالی گاډي واپسې نه راپرېږدي ما پکې 2 ورځې ولګېدې گاډه مې کابل ته محمد آغا عمره په زرهاو تعداد گاډي هلته ایثار دي مسله دا ده چې هلته فروټ راسي د فروټو اوس فروټ هم انګور دي ټماټر دي پیاز خو ځه پرې نه خرابېږي د هغې د وجې فروټ زیاتره راخوشي کوي کله کله یې خوشي کوي هلته خالي ګاډي نه راخوشي کوي عظیم الله جمعنامه ترانسپورټ صدر تورخم سوزی سیزن راشي په دې وخت کې رش زیات شي بل دلته د کډو پروګرام هم که راغی دې مخ هم رش زیات دی کومه پلو چې اوس روانه ده دې په مطابق مثال 300 ګاډي 400 ګاډي همخه راځي 300 400 دې مخه دي نو که دا یې 500 ته ورسولو نو انشاءالله دا رشونه به ختم شي ډریورانو او دغسې د ترانسپورټ سره وابسته خلکو وویل چې د پاکستان نه په کډه وړو کې افغان مهاجرینو ته او ډریورانو ته هیڅ قسمه ستونزې نه ورپېښېږي او دا ټول عمل دوی ته په یو ورځ کې کلیر کولی شي ولې دوی بیا په واپسې کې یو میاشت تېروي افغان حکومت د دوی دپاره هم د پاکستان په شان یو جدا لاین جوړ کړي چې د دوی ستونزې ختمې شي محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر